من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون. الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون. ستصل امرأة سورة الشعراء. الله أكبر كبيرا. حضرت إبراهيم عليه السلام وعلى مفتقى الله أبنا هذا حكمتنا ذكي دعاءنا جامع كلمات إنسان تنقل في وقت كسر قسم پریشانیاں سامنے آغا پریشانیاں ما پدې سره ختم شي. چونکه د آخرت دعاګانې په دې ځای کې د قیامت پر ورځ د رسوایۍ نه زموږ د حفاظت او بدعت دعا وکړي. په ټولو کې غوره عمل چې دی که نه هغه دعا ده. الله دې موږ تاسو له دعاګانو غوښتو توفیق راکړي. څومره زیاتې چې دعاګانې غواړي هغه سره خوش قسمته ده. چا نه چې الله د دعا غوښتو توفیق ورکړي ته باندې الله د خیر اراده کوي. ځکه دعا پاتې کېږي نه، دا قبلېږي خام په هېڅ حال کې نه پاتې کېږي. یو ځل بیا که د دنیا لپاره غواړي او که د آخرت لپاره غواړي، خو دعا نه پاتې کېږي، دا قبلېږي خام. او د الله جل جلاله د رضا کېدو ذریعه د دعا باندې الله جل جلاله خوشحالي. موږ چې د دنیوي څیزونه د الله باندې غواړو نو په هغې کې به په زړه کې دا خبرې چې د الله پاک نه ځکه غواړم چې ورکوونکی هم هغه دی، خوشحالي کې هم هغه په غوښتو باندې. نو دا دعا به یو نه زموږ عبادت وشي، دا که موږ دنیوي څیز غواړو. تاسو زما په خبره پوهېږئ؟ غوښته هر څه د الله نه پکار دي. په دې نیت باندې پکار دي چې ورکوونکی د الله نه علاوه بل څوک شته نه، او الله په غوښتو باندې خوشحالېږي، او الله په دې قادر دی چې دا کار وکړي. نو په دې کې به زموږ عبادت شي، توحید وشي، مطلق هغه څیز غوښتل به نه شي. که دعا قبوله شوه قبوله شوه، کوم څیز چې تا غوښته هغه تا ته اوس میلاو شو، خبره خلاص شوه. که قبوله نه شوه عبادت خو دې وکړو که پوهېږې که نه پوهېږې؟ دا دعا چې تا وغوښته تا څه کار وکړو؟ عبادت دې وکړو. په تمامو عبادتونو کې په ټول کې خوښ عبادت الله پاک ته دعا ده. څنګه دي کې عاجزي د لاسونو مې چک کړي دي، خپل ځان ته محتاج نه وګرځېده، نو جلا شکل دې جوړ کړی دی، جاړې د دې نه زیات په دې کې اخلاص دی. الله جل جلاله ته زیاته خوښه دعا ده. کله ناکله دعا اورېدلی چې په هغه ټیم کې تا ته هغه څیز میلاو شي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د الله پاک نه غواړئ دعا نه رد کېږي. الله نه غواړه دعا نه رد کېږي. که ته د الله جل جلاله نه د آخرت باره کې څه څیز غواړې نو دغه دې درکوي. د آخرت باره کې د الله پاک نه څه څیز غواړې نو الله پاک یې دغه درکوي. او که د دنیا باره کې څه څیز غواړې نو الله پاک وایي زه ستا خیر ته ګورم، زه په دغه کې ستا مصلحت ته ګورم چې ستا خیر په څه شي کې. هلکه ماشوم هر شی غواړي که نه غواړي؟ نو مور پلار به هر شی ورکوي. نو ګوري چې کوم شی د ماشوم د خیر دی نو هغه ورکوي، چې کوم کې ماشوم د خیر نه دی نو که هغه اوس ډېر چیغې باسي خو هغه د مور پلار نه ورکوي.
स्क्वायर पसी और पसी पतला पसी पिछले तालुक पसी पिछले रात पसी अमली वही करे उमर अपना वाला दान होते माशूम के दाने पर नहीं से चिपक कुछ नुकसान ज़्यादा जाड़ी खपशी लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु आप सरा की दुनिया बारे में तो चित्तवाड़ ज़बाने की इस्लाख़ तकवर चिल्ली की इस्लाख़ रिश्ते के रिश्ते देख मुस्लहत को दरकुल की खले और करना बंदे दरकुल की आप बता देर करता अल्लाह जल्ल जलालुहु जैसे तो आज़ाद चला अल्लाह इंसान ने दुनिया की कबूल नहीं की नज़र मुस्लहत पर खातों पर जाकर कबूल नहीं की दाऊं का चावला ने रायका रहा खाना मिला नहीं अब अटैक खुदा पर इबादत क्यों लगी तो दुआ क्यों लगी लेकिन यही दुआ को बदले की मतलब क़यामत पर अल्लाह जल्ल जलालुहु तक कसम हुई चिता प्लान के नामत प्लान के बदला तो जनता ने अपने ताकस्ता प्लान के दुआ को बदले की मनुष्य प्लान की दुआ का मकसद ने आगे बदले खाना था तो दुनिया के ना मनुष्य बाकी की मात्रा लगता है जहाँ तो देखिए कुम दुआ ने से तो नहीं कबूल शी आखिर दुआ ने अल्लाह जल्ल जलालुहु मुंतज़िर महफूज खिया قبل القيامة ورزقني شكل على السخط ورزق بعدين يوصل ده दुआ ने बकार तभी वो जब चित्ते को पता करते हैं कि अम्मा भी क्या अफसोस बोलती बताओ जब की वजह से चलती अफसोस बोलती है अल्लाह पाक का दुनिया की ज़माने और दुआ ने कबूल करे तो जमात बाहर दुआ की दावत से पहले दुनिया को कबूल शुक्र अल्लाह अल्लाह अकबर दुआ ने कबूल करना मंगा दुआ बस ज़रूर पर खास करेगा हालांकि दुआ ज़्यादा इबादत में है दाम लाजिम खबर है तुम ज़रूर कुछ मुमकिन है मुनासिब खबर है सही दमाज़ पर सिक्को दस पर सिक्को ज़िक्र पर सिक्को तारीफ पर सिक्को और तिलावत पर सिक्को हर इबादत पर सिक्को दुआ पर खबर है लेकिन दुआ ज़ालिम से कर पकाते खबर कोई के तो दुआ करने पर दुआ का तनफ़ुल की चीज़ दुआ करते हैं लेकिन दुआ मालूम दुआ का तनफ़ुल करते हैं अल्लाह पाक ज़ालिम शुरू 15 मिनट शी 10 मिनट शी 2 मिनट शी ज़्यादा से ज़्यादा के खबर आखिरत बोलो चीज़ तो तवज्जो दो आखिरत तरफ शी ला खबर में माखी करे हो ना आमद की बखुल रूटीन की बखुल मामूलात की 15 मिनट 10 मिनट ज़्यादा तो दुआ करता لازم نشوف من التعليم ده وقت السلام وقت الرحمة الله واحد ودعاء بالبشارة إن الله لا يقبل من قلب الله الله جل جلاله غافل من دعاء قبله جانا تفكر إيش تسوي ما سوى مختار الله قبله ندرس كاس دعاء الله قبله أو نأخذ كاس دعاء الله قبله جدا ما تقول دعاء كشكي تخدم بزمان الدعاء ما قبلش يمكن تشوف أزمان الدعاء دعاء كلا قبله دا خبرې چې کله د ګارانټي ده چې د دعا قبلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو صلی الله وانتم موقنون بالاجابه تاسو د الله په مقدس دعا وغواړئ چې دا ستاسو یقین چې ما وغوښته الله راکړه په داسې یقین سره وغواړئ الله به درکړي او که ستا په خپله دعا کې په خپله شک دی نو دا یقین دی چې دا به درکړي من الدعاء آداب خير لهم قال البيت الذي خدا كان يشتهي بعض الدعاء يهديكم شكر دعاء دعاء لازم يكون أو دعاء اللي بخل منكم شو امتيانكم كذا في نظام بعض نور بده نور سيارة الجديدة هذا الشيء وش زخش وش امتيانكم دعاء زاد بعض النور طلاب شرانه وشرانه وحضارنا ومفروض المنطقة مختار دبار تدرس منطقة دبار كل يوم دبار علاقة ولا دبار पूरा दुनिया का पारा पूरा दुनिया का पारा अल्लाह के नजर आलूगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वलिल-मुअमिनीना वल-मुअमिनाति वल-मुस्लिमीना वल-मुस्लिमात दा दुआ सीधे दुआ अल्लाह माफ करे
او تمام مؤمنان سړي او ښځې وبخښي تمام مسلمانان سړي او ښځې وبخښي چې دا دعا په ورځ کې 25 یا 27 پېرې چاوېله 25 یا 27 پېرې دا دعا چاوېله الله جل جلاله به دا سړی مستجاب دعوات کړي مستجاب دعوات دې ته چې دغه یو دعا به الله پاک نه راکړي هر دعا به اوس په دې کې کمال څه دی تاسو ته پته شته چې بل دعا وغواړي په دې کې کمال دا دی چې بل دعا وغواړي نو په دعا کې دا شرطیه ده چې بس هر څه معنا هر څه چې ځان نه غواړو بلکې خپل استاد خپل دشمنان په دعا کې چا سره چې زموږ حسد دی هغه په دعا کې دا هغې به دا اثر وي چې کله موږ دعا پورته کړو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اسرع الدعاء اجابة دعوة الغائب بالغائب ډېر زر قبلېدونکې دعا چې ده کومه چې قبلېدونکې ډېر زر وي هغه هغه دعا ده چې یو غایب د غایب دپاره دعا غواړي اوس شپې نه وزم چې الله پاک اکا وکړي او زه یې منه اکا چې الله پاک ونیسي اکا نه چې نشته غواړه هسې مې وویلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا څه شی دی ډېر زر په قبل دعا کې هغه دعا سره قبلېږي کومه چې سړی د غایب دپاره وکړي نو اسانه خبره نه ده اوس مثال په توګه ځان ته دعا کوم هر شی دا غواړي که نه چې زما دعاګانې ټول شي زما په حق کې چې کومې دي بل لا خاصه د خبرې لپاره کېږي خبر پوهېږي چې الله پاک مې ذکر کوي پیغمبر مې ذکر کوي اصل مقصود خو دا دی چې د دعاګانې چې کوم غواړم زما د دعاګانې زما دپاره چې کومې دي هغه قبول شو داسې وایي که نه وایي نو هغې په اسانه طریقه ده د خدای بیا طریقه ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زر دعا قبلېږي هغه د غایب دپاره موږ ټول د یو بل لپاره دعاګانې شروع یو بل لپاره دعاګانې لکه مثال په توګه چې الله پاکه اکا جوړ کړي اکا ورسې جوړ کړي بل جوړ کړي موږ ټول د درس ته ملګري زما د درس ملګري ټول په دنیا په آخرت دواړو کې خوشحاله کړي او هر یو ته دعا کوي ستا په خیال باندې څنګه چل وشي زه به قبوله شي که نه وشي په دعا کې شرطیه ده بخل نه کړو او نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کله دعا غواړئ یو سړی د بل لپاره دعا کوي دعا نو الله جل جلاله یو فرشته مقرر کړي هغه وایي تا له کوم الله پاک دغه شی سبحان الله فرشته داسې دعا غواړي چې ته خو هغه ته وایي چې هغه د الله پاک مالدار کړي فرشته وایي تا دې الله مالدار کړي ته هغه د الله د قرض نه خلاص کړي فرشته وایي تا دې الله د قرض نه خلاص فرشته وایي هغه ته د الله هدایت وکړي فرشته وایي تا ته د الله هدایت وکړي نو د فرشتو دعا ډېره قبلېږي که ستا او فرشتو که څوک دا غواړي چې فرشته زما لپاره دعا شروع کړي نو دی دې د بل لپاره دعا وغواړي وغواړو نه وغواړو خصوصا که یو سړی الله اوس د کس ملګري په دعاګانو کې نه وي که زنانه یو که نارینه دا په دعاګانو کې نه وي الله جل جلاله به زموږ د دعاګانو دا بخل لري کړي په دعاګانو کې انتهایي بخل کېږي انتهایي بخل که بل سړی ځای کې راشي که نه هذا خلال تبارك في الزمان الله أكبر فمنظر أغلو عغاني جائز دي أغلو عغاني شكل دعاء معصور دي منقول دي يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أغلو عغاني نقشي داغينا يا بقرآن جاء منقول دي داغينا إلاو دعاء بمنظر كي وشي او عام حالت په سره هڅه د دعا ویل شي په پښتو کې ویل شي د اردو کې ویل شي نه د دې وجه نه د اختصار د دومره دسترس په ټول دعاګانو کې نه کړه نو مانځه کې هغه مخکوم دعاګانې او د مانځه نه بهر چې د معنا دا په پښتو کې دعاګانې عربي د هغه ډېر څه کوم معصوم دعاګانې چې هغه د قبلېدو لار لیدلې کنه د دوی د کارونو طرف نه د خپل نه شي هغه خلاص أصل سيدك الدعاء سيدك نشي منظر علاوة أصل سيدك نشي منظر سيدك نحو مسكت فرض كحسن ومسكت فسيدك الدعاء أنا مختشي مختوك لنا منقول دعاء الله الله أستبدأ كذلك مسيدة من الدعاء الأصل نسي يقولي كنا دا سنة تاريخنا زارة دعاء ابراهيم عليه السلام چې د آخرت دعاګانې وغوښتلې بیا ورپسې وي چې
چونکې د آخرت ذکر ورته راغی نو فرمایي چې د آخرت لږ تذکره وشي چې د دې خلکو په زړه کې لږ یاره پیدا شي هغو ته دعوت ورکړي که نه نو د الله وحدانیت بیان کړی دعاګانې وغوښتې اوس د آخرت لږ حالت بیان کړي چې آخرت څنګه دی یوم داسې ورځ ده لا ینفع مال چې فایده به ورنکړي مال ولا بنون او نه زامن د قیامت داسې سخته ورځ ده چې د مال فایده ورکولی شي نه زامن په دنیا کې ټول زیات محبت د سړي چې دی هغه د فایدې په حیثیت سره چې دی پته باندې چې دا کړه ماله فایده راکړي هغه مال دی اولاد دی دا دې که نه دی سړی زیات پته کړي چې مال یې ما سره ماله باندې فایده راکړي محبت نور هم ډېر څیزونو سره شته خو د فایدې پته مې د هغې نه دي خبره پوهېږې د فایدې پته مې په وخت د تکلیف کې په وخت مصیبت کې په کار راتلو د دې دوه څیزونو پته مې چې مال یې راسره دار مې په کار راشي په سخته کې اولاد د زامن وي دي هغه مې په کار راشي الله جل جلاله د قیامت د ورځې ذکر کوي اولنی دا کار وکړي چې نه دې زوی په کار راځي نه دې پاک په کار راځي دا زوی او مال په کار نه راتلل دې خو ګورې چې دا به د حیثیت باندې دي چې قیامت په ورځ باندې د باندې سخته راغلې دلته دلته ودرېږي دلته پیسې بندلې دي بیا دې که نه هغې نه پیسې راوباسي چې راوځي کوم پیسې والا ما آزاد کړي زامن وړلې چې موږ راغلي مخې ته زموږ د پلار نه لري مخې ته په دې طریقه باندې د زوی په کار راځي نه مال په کار البته د کافر سړي خو په هېڅ وخت کې په کار نه راځي د مسلمان سړي که په دنیا کې مال او اولاد نیکه طریقه باندې استعمال کړی اولاد ته خپل دین ښولی او مال یې په صحیح طریقه باندې استعمال کړی د الله د رضا لپاره استعمال کړی نو دغه مال او اولاد د آخرت کې به چېرته په کار راځي خو هغه به دلته په دنیا کې استعمال کړي نو هر ځای ته په کار راځي هلته نشي استعمالولی پوهېږې که نه پوهېږې لکه د استعمال ځای ته اولاد ته نیکه لار ښودل اولاد دینداره کول اولاد د دین خبرولو او اولاد د الله دین ښودل علم ورته ښودل په نیغه لار روان کړل د هغوی بهترین تربیت کړل دا قیامت پر ورځ باندې کېږي نه کېږي دا به دې دلته کوي دغه شان چې مال به په ښځه کې استعمال کړی نو هغه به دې دلته کوي نو هغه به ستا په کار راځي په شک د دې الا من اتى الله بقلب سلیم ورپسې الا مگر من دا هغه چې اتى الله چې راوړ الله ته بقلب سلیم زړه امانت زړه هغه ته وایي کوم چې ایمان لري ایمان والو ته امانت قلب سلیم نو چې یو سړي آخرت ته قیامت ورځ ته ایمان نه وړ جوخ ایمان او په دنیا کې مال اولاد په ښه طریقه استعمال کړی نو دغه مال اولاد ته په کار راشي تاسو پوه شوئ که نه الله دې زموږ ستاسو ورته په کار راولي دلته دې الله موږ ته د دې د استعمال داسې طریقې وښيي چې په هغې باندې د سخته ورځ باندې په کار شي داسې عجیبه ماده پرستي شعورونه داسې چې هغه قبر د آخرت د خیر نشته خو د دنیا فیوچر به راغله لوی حق به دا وکړي چې حال نه ده خو فیوچر به راغله په کوم ځای د دنیا اولاد په کلونو تباه ګرځي دنیا لپاره د مور پلار د لرې ګرځي چې دا ګرځي دنیا لپاره الله اکبر او که د دین لپاره د جدایي پیدا کړی د کور د ماتول دی څه چل دی بیا نشي ته ورته وایي زموږ جوړ روان دی چې لرې لاړ شه بیا څه چل 1500 کال پیسې دې هم ډېرې نه لګي ستا د آخرت ستا د خوشحالۍ لپاره ته به پرې خوشحاله یې کېدای شي ستا د هدایت او ستا د ټول کور والو د هدایت سره جوړ شي هدایت خو الله جل جلاله په کړاو ورکوي که نه څومره سړی محنت کوي د دین کې محنت کوي څومره الله پاک هدایت ورکوي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا څومره سړی د الله دین پسې کړېږي د الله په دین کې محنت کوي هڅه نه شي دومره الله پاک هدایت ورکوي نو کېدای شي الله دې په دې ته هدایت د هغې څه باندې دي 1500 خلک تبلیغ ولا شي تللی چې لرې نه شي تللی څلور میاشتو نه نشي ماته دا مسله ده او که چېرته د سعودي مسله راشي یا د کالج یونیورسټۍ مسله راشي یا د بل څه مصیبت د دنیا مسله راشي هغې لپاره هر شي ته تیار دی مسافرۍ ته تیار دی کور په کلونو پرېښودی شي په کلونو کور پرېښودی شي په لکونو روپۍ لګولی شي
ځکه دا یقین فطرت شي حضرت آخرت باندې بے پروا الله دې موږ تاسو ټول ایمان نه لري یقین نشته کله دې خبره ورسره خبره کوله چې درې لا کاسرو لا کوم څه صرف کرای ورته سبا تاسو کې کوي صرف کرای ورته څه ته ته دا څه په بل طرف باندې کنه څه نو درې لا روپے کرای ورته او ځان سره ته ورسې ځکه دا یقین چې چاته مهنت کوم او ما سره مې لري دا څنګه راځي نشته کله قرار باندې دې ټول خبره ته راځي او چې ته موږ یقیني وو چې الله جل جلاله موږ دې لپاره مهنت کوي ان الله لا يضيع اجر المحسنين الله دې چا مهنت نه ضایع کوي کور نه وته دا الله دې دې طلب لپاره کور نه وته رب دراله شهید شي او دا څنګه باندې شي نو په دې څه ته خپل خپل وسر کوي ستاره دعا قبول کړي ستاره دې کو قدر زیات شي ستاره په قدر زیات شي هغه یې شي خبره پوه شو کنه څلور میاشتې به څوک څوک ځي انشاءالله څلور میاشتې انشاءالله هیڅ چا یې رانه شي ټول الله خبره اراده انشاءالله په خدای تعالی یو نزول کنه الله تعالی چې درسي دي دا یې الله اکبر باید کومه طرف ولا امور موږ د طبيعت لپاره هغه قسم خدای موږ سره سي ورشي چې موږ نشي کولای ته هر څه لیکن که څه سخت را منراله هغه د هر شي ته راوړي هغه په خو شي چې تیر راستې شي بل څه کولای شي په دنیا لپاره کولای شي ترش کولای هغه یو بیماری راشي او کې راستې دي په منور کې په خو کې راستې دي نو هغه سره ناس نه کنه به ناس کله سکول له هسپتال نه هر شي خو ته ناس پیسې مو خرڅ کړئ ناس مو نه چوکاري مو کړئ موږ د دې اهمیت نه لرو اراده چا چلو ورګشت جی الله باندې قبول کړي د دې لپاره کوله فرق دي کنه څه دې کوله فرق علاج چې الله دې جلاله مو باندې د ټول دنیا باندې ساتره کله باندې ساتره وړه باندې ساتره دنیا باندې سنبال کړه مال باندې حفاظت وکړو خپل ځان لپاره نه چلو وکړو د بل لپاره کوي ګټه څه ځان لپاره وکړو نو تاسو څنګه کړو او کې چې موږ کنه اګه ته دا کارته چې څه کول د بل ګډه دا هم چې سره بیا خپل ځان له ځان وکړو کېږي چې بچو الله په دې بدل کې واخوا او اړیکې سره لا هغه په تاسو باندې خورونه واه په ټول په تاسو خورونه مستف اړیکې سره پاتې شي دا ما ته په دې ځان الله رضا کله منځه کومه الله رضا دا ته وو بس بیا کو ته په مشکله باندې راته کار کړو نو د الله باندې کسب تبلیغ کوي الله کې الله په کوم کې نه الله په مال سره د مخبور نشو کی الله علاج دا چې موږ اچار د جوړ دعوت یو خو خپل دعوت کوم څه شي دا دعوت ورکو ورکو دعوت کوم کوم ورکو ځان ته تاسو کاته دعوت ورکو ټول د تاسو سره د جوړ دعوت چې ان شاء الله په 36 تاریخ باندې کوم جوړ دا چې مسنا تاسو یې د دې په بدل شي راځو دا چې 36 دسمبر باندې ان شاء الله تعالی جوړ کړئ 36 دسمبر او هغه نه کوشش وکړه هر چا ته چې یو اسی ورته واسي ما ته پته ده چې مثال پته ورس څه الله کامیزي واسي تاسو نه ملو شي چې تاسو څنګه چې جوړ نو څه ترتیب وشي څه کوشش وکړه چې چټي چې ملو شي د په پته زو د څه پیدا حساب نشي د دې خبره ته پته ده چې حالات سازګار نه دي لیکن اسی د مذاکرو کو د دې خپل یو وسره د دې خپل یو وسره کې نشي الله دې قبول کړي او د څه پروګرام جوړ کړي چې ته خوشاله ستاسو خوشاله دې جوړ شي نو موږ د څه ماحول جوړ کړو کې دې چې ته پاتې ما زله د مخزنه په اړه باندې یو کس ته نور لاشي یا دا خبره چې الله خبره وکړي چې څنګه الله کار ورشي کله کا علي چې پاله جوړې ده عام اوس پرنه څو ما ټول الله چې
तो गुजार नखरी अब यो गुजार में अभी कितना सफर महसूस होए ला चेस्टर शेखर यो गुजार अल्लाह वाची चुप चिपक ना चाहिए अगर खाली बस अब यो गुजार का तफरा को न माने खुदा ने से जरूरत की वर्क आखिर कुछ जो फर्क सरे भी नहीं लो ला तो गुजारू नहीं ता दावत चले गए ला गुजारू यो गुजार को तो अल्लाह ने असर को बल चलता वो कागज पे असर बल चलता वो कागज पे असर तब मुसलमान माशरा सोचते जानो कि खलक ما लगे सचल को बदी की मैं इंशाल्लाह ताई इलाज को होई थी चमन बताओ हर चीज से मुलाकात की दस खबर जरूर को अच्छी खबर को जोड़ दे दूंगा और जोड़ तो इंशाल्लाह जो बात है खलक बस استاذ والله ده حتى انا جو كيكو خلق نزيه فيه وزي كنت الله تعالى يكنسيها روسي أم ده قصة نسيتكم من الدنيا سبب كوا ده لك خير أو ده لك بسوي شو أو الله بقى الله بقى كتاب الله كمان أطلع أو تبقى مش عليك استاذ رزاز ليدز زمان الخاص ليدز ما بوسي بس ما هو مختشف ده يعني لا تبقى مش عليك زمان بكون خيري أو تبقى رزاقيك زمان ديك زمان خير الله ما بوسي يوم لا ينفع طعم المال فائدة أورث فائدة ورث مال ولا بر أو نزام إلا من أتى الله وذهب على شرائع الله بعث بقلب سليم زرع أمانة اللهم صل اللهم لا مانع لما ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا الله انت هدايتك يا الله يا الله انت هدايتك يا الله يا الله انت لي غلا وخير اهدنا الصراط المستقيم اللهم كاملك ولا ملك وكم عمر من جدك وشأنك الله ضمن نسيك يا الله كم من خبرتي بتضخمني الله من جوسك يا الله الله بقى منتهى هدايتك يا الله